الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا رواه البخاري في صحيحه يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم مسلمانانو، اللہ رب العزت ډیر کریم بادشاہ دی. د خپلو بندګانو د مغفرت د پاره باندې لټي. په دې وجہ د الله رب العزت په صفاتونو کې یو صفت دی الشکور. الله ډېر خسته خسته نمونه دي. د دې الشکور معنی څه ده چې کله دا د الله صفتی، کله شکور د بندګانو په صفت کې مراغلي چې د بندګانو په صفت کې شکور راشي، د دې معنی ده د الله شکر کوونکی، شکر گزار. چې کله دا د رب ذوالجلال صفت واقع شي نو بیا د شکور معنی شکر قبلون کې قدردان. او مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کوي چې شکور چاته وي، ډیر ناشنا وضاحت کړي دي چې زمون الله خو شکور دی. شکور کم ذات دی؟ الذي يعطي الاجر الجزيل على العمل القليل. الله اکبر کبیره. واقعی چې الله شکور بادشاہ دی. شکور آغا چاہتا وی چې په لږ غونته عمل، په ورکوټي عمل،
ډیر لوی اجر ورکوي دې ته شکور وي عمل دې لږ وکړه اجر ډیر زیات دی شکور په لږ عمل ډیر څه ورکوي لږ عمل مثال احادیث مبارکو کې راځي یو سړی په لار روان دی دته پردې تور سره مخې ته راغللې او د نظر کتک د کپردو تور سرو ته اون کته نو نبی علیہ السلام فرمایي چې پدې وړو کې غونته عمل دته الله رب العزت د ایمان خوږوالی نصیب کړي ایمان کې خوږوالی دی بعض خلکو ته محسوسیږم دی ایمان کې خپل یو مټاس ته دا زړه ور باندې یخي دا زړه ور باندې مطمئنی نو د زړه دا اطمینان دا خوشحالی د ایمان حلاوت د ایمان دا پس سره حاصل شو پردو زنانو تا دے اونکت خجنو بل روایت کے راضی کمو خلقو تچی د ایمان خوگوالی نصیب شوی د دې سړی د پاره زیری دی چې د خاتمه په ایمان سره کیږي عمل سونه دی ګینټې په اون لګي دی مال ور باندې اون لګي دا س شوګیره ورته کول نو س نهار برداشت کول پکې نو س پیسې لګول پکې نو س غر ته خطل پکې نو س بدن ته تکلیف ملاوي د پکې نو س خولت وې دل پکې نو س وینت وې دل پکې نو پردې زنان را روانې وي او تا نظر کتک په دې عمل سره ستا خاتمه به الله په ایمان کوي دا دون لوی بدلا دا زکا دا اللہ پا صفاتو کی یو صفت دے الشکور پلگ عمل سون لوی بدلا اللہ اکبر کبیرہ دارنگی بل یو عمل حدیث پاک کی راضی سنن ابن ماجه دا روایت نقل کړی دی کدی ډیر مثالونه دي سنن ابن ماجه کې روایت دی چاچه د ورکوټي اختر نه رستو د اختر پرز نه د اختر پرز باندې روجا دا منه ده ځکه د اختر درز مبارکی احادیث مبارکو کې راځي دا د خوراک کا کرزي دي تب د ځان په دې رز داسې زبرګ نه جوړای چې بس خوراک مراک نه کوما نبی رسول الله فرمایي د اختر پر رز باندې بروجن نیسه کغه ور کوټه اختر دی کلوي اختر دی البته بلوي اختر کی امساک مستحب دی روزانه د سحر را پاسې دون راوالی تر د اختر د مز پوری یا د قربانې پوری خوراک سکاک نکول ایتا امساک کوئی اور ټول رزنا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چاچی د دې میاشت د شوال میاشت وای د رمضان میاشت تیر شي زمون خلق ورته د ورکوټي اختر میاش وي دیته د شوال میاش وي دی پس بیا ذوالقعده دا بیا ذوالحج دی ذوالحج د لوی اختر میاش دا نو نبی علیہ السلام فرمایي چاچی د وړو کې اختر په دې میاش کې شپږ روزي ونیولې صرف شپږ دی خو عادت شوی دی
مخکې 29 یا 30 روجي ونیولې او شپږ روجي دې کې تسلسل لازمي نه دی یوې نن ونیوله یوې 2 ورځې پس ونیوله یوې 3 ورځې پس ونیوله یې مسلسل ونیولې جدا جدا ونیولې په دې شپږو روجو سره الله اکبر کبیره د دې ثواب څونه دی وې د دې ثواب دونه دی لکه یو سړی چې ټول عمر روجي نیسي په شپږو روجو دونه لوی ثواب دا چې سړی هر کال نیسي کنه بس د ټول عمرې په روجه کې به دا زندگی حسابي دا فضیلت کورونو کې بیانول پکار دي د دپاره بس دا میاش پیغمبر ذکر کړي په دې میاش کې که اول کې ونیولې که میس کې ونیولې که آخر کې ونیولې که 2 ابتدایي عشره کې 2 ورپسې 2 ورپسې چې څنګه ترتیب سره خو شپږ روجې الله اکبر کبیره نو دا شپږ روجې دا د سیام الدهر د روجو برابر ثواب دی سیام الدهر نو مسلمانانو ته د اهتمام پکار دی د شپږو روجو د شوال چې دا فضیلت مونږ کورونو کې زنانو تم بیان کو او چاته چې الله توفیق ورکړي نو غیریم د اهتمام کی او اسه هم ارمیاش کی د دشپګو روجونه علاوه د 3 روجو نیولو سنتیت د ډیرو حدیثو کې ثابت دی 3 روجي په ارمیاش کی ځکه زمونږ مسلمانان په منځونو کې خو نفل کوو خو په روجو کې مونږه نفلي روجي نه نیسو زمونږ ډېر مسلمانان شته مونږ نفلي روجي نه نیسو عرب حضرات د دې ډېر اهتمام کوي ایامی بیز ورته ویل کېږي ایامی بیز په ارمیاش کې 3 روجي نیول 14 14 15 د اسلامی میاشتې دغه تاریخونه ایامی 20 3 ورځې روجي نیول نو څوک چې دا 3 ورځې روجي نیسي په میاشت کې نو د تبا د پوره میاشتې د روجو برابر ثواب ملاويږي په 3 روجو سره نو لګ عمل بدلے ډیر زیاته ځکه د الله په صفاتو کې یو صفت ته الشکور چې په لګ عمل سره ډېرې بدلې ورکوي په لګ عمل سره ډېرې بدلې او بیا خو الله رب العزت خپل عظیم کتاب کې هم فرمایلی دي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها الله وی چا چې ما ته په یوونه کې راتلو کنو د لبلس چند داغي ورکوم بل محترم ما یو حدیث پاک لستو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو دعا دی حدیث کې ذکر شوی دا او دا دعا د دې نبی علیہ السلام ته الله حکم کړو اوس دلته لږ تاسو توجه بغواړو د پیغمبر مقام وګوره د پیغمبر شان وګوره د نبی علیہ السلام درجه وګوره د نبی علیہ السلام مرتبه وګوره پیغمبر ته الله حکم کوي چې اے پیغمبره ته چې زمانه غواړې نو مانه دا غواړه نو د دینه به اندازه لګي چې دا الله پیغمبر ته وایي چې مانه دا غواړه دا بسونه قیمتي دا بسونه لوی دولتي
دا غیب سون الوی حیثیتی دا غیب سون الوی مقامی دا د یو سو منټو خبرو خلاصه ده پیغمبر مقام سو نو چته بیا پیغمبر ته الله وی زما بندا چې ما نغواړي نو ما نه دا غواړه نو دا کم څه چې ورته الله یادای چې پیغمبر ته وی دا زما نغواړه دا غي بسون الوی قیمتي دا بسون الوی دولتی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مقام قرآن کریم ذکر کئی الم نشرح لک صدرک آیا مونږ تا تستا سینه نه د کولو کړي پیغمبره ورفعنا لك ذکرک ووضعنا عنك وزرک تانه مبوجو چت کړي ستانم بلند بالا کړي دے کہ مؤذن سے اذان کی اشہد اللہ الہ الا اللہ چغی ویا نو اشہد ان محمد رسول اللہ چغی ہم ویا پا آذان کی دا لا الہ الا اللہ چغا نو دا محمد رسول اللہ دا پیغمبر علیہ السلام دا رسالت اعلان پا کے ہم دے نو دا نبی علیہ السلام شان اللہ دونا اوچت بلند بالا گرزولے دے چی اگورا پا ملائکو کی دا پیغمبر تذکرہ جناتو کی دا پیغمبر تذکرہ انسانانو کی دا پیغمبر تذکرہ پزمکا دا پیغمبر تذکرہ پا اسمانونو کی دا پیغمبر تذکرہ ورفعنا لک ذکرک قرآن کریم کے اللہ فرمائی اطیع اللہ وسروی و اطیع الرسول دا اللہ بم منے نو دا رسول بم منے گورے اسے نا زانا پرویزیان جوڑ کے جی پیغمبر بابا کے نمانو خوا اطیع اللہ و اطیع الرسول دا خبر یاد ساتے اطیع الرسول اطیع اللہ دا اللہ با منے نو دا اطیع الرسول پیغمبر با منے پرویزی ہوئی حدیث و تضورت نشتا دا پیغمبر خبر و تاجت نشتا قرآن سره بسکے ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا دا پیغمبر شان اگورا قرآن کے اللہ وی تاسو لچ پیغمبر پیغامات درکا کم جند درکا کم شریعت دل درکا کم خبری دل درکی کم عبادات دل درکا کم اخلاقیات دل درکا فخذوه پاغی عمل اکے دسنا چی پیغمبر من کریے داغین منشے نو کل قرآن کے اللہ فرمائی ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم دیو مسلمان ناری نو زنانا داغی دا پاردا لائق ندی چی دیغوا یو خبر اللہ او دا اللہ رسول کرے دا او بیا پاکی رستوی تنوی زما خدا سے خوخا دا اللہ یو خبر کرے دا پیغمبر یو خبر کرے دا بل اچا ترستو دا حق ندے حاصل چاگوی ٹک دا اللہ خدا سویلی دی پیغمبر خدا سویلی خزدا سے ویما او زما پاکی دا خیال دے او زما پاکی دا سوچ دے یو ځای کې پخوا یو جلسه وه هغه د جلسې والا ناظم سټیج اعلان وکړ وایي اوس به پلان کې مولانا صاحب راشي او تاسو ته به د خپلو خیالاتو اظهار وکړي هغه مولانا صاحب چې راپاسه اوس وفات دی الله دې وبخي زما استازو شیخ سلطان غنی عارف رحمت الله علیه هغه لومبنۍ خبره وکړه که د خیالاتو اظهار وي نو زه دا نشم کولی که د الله او د الله د رسول خبرې نو دا به زه بیان کړم دین خو د خیالاتو د اظهار نوم نه دی ښه چې سړی به راځي د خپلو خیالاتو اظهار به کوي نه جنا الله رب العزت فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ دا د پیغمبر شان قرآن کریم کے بیانی گی کہ تاسو دا اللہ سرا دا محبت دا ویدار یہ
کته د ریشانه د زړه نه وې چې په الله مینه ما امه خالق دی هغه می مالک دی هغه می رازق دی او غسر می محبت دی د دې نغو علامت اتباع د نبی دا فتبعونی الله وی چې پیغمبر دی خلکو ته وایا ما پس را روان شه نو چې پیغمبر پس څوک روان شو نو یحببکم الله الله به سره محبت کوي بیا دارنګي د قران په غنو آیتونو کې د پیغمبر علی السلام شان او مقام بیان شوی دی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا وګورا الله رب العزت خپل بندا د مسجد حرام نا مسجد اقصا تبوتلو بیا د مسجد اقصا نا اسمانونو ته بوتللو دا پیغمبر شان دی دارنګ غنا ایتونه دا پیغمبر ته قران ملاوي دا د پیغمبر لوی شان د قران غنت کلام په کائنات کې بل نشتا معجزه و قران کریم د دې د دنیا هیڅ یو طاقت مقابله نشي کولی چرته د دنیا د قران کریم مخالفین د قران د یو آیت برابر س ایسه نشي جوړولې لئن اجتمعت الانس والجن کدا انسانان او دا پیریان دا ټول را جمع شي او چې دی د قران غونته یو کلام یو خبره جوړه کی کنه اگر که باز د بازي د پاره امدادیان مشي الله وی د قیامت د سبا پورې سوګ د دې غونته نشي جوړولې د نبی علیہ السلام معجزات دا د پیغمبر لوی شان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په معجزو کې یو معجزه اقتربت الساعه وانشق القمر د سپوږمۍ دوه ټوکړې کېدل د نبی علیہ السلام شان خو ډیر اعلی دی او ډیر اوچت دی محترمو اغلوی مقام امام الانبیاء دی ساقی کوثر دی ان اعطینا کل کوثر نو احادیثو کې د کوثر ډیر مطلبونه راغلي نو صحیح احادیثو کې پکې دا مطلب راغلي چې کوثر یو حوض دی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ال تک ولاړی خلکو تبي راضي چې وبدر باندې اوس کومه بعضی خلک دې پورې خندنی کوي ښا د فیسبوک د مولیانو نه متاثر کیږي دا ګوره یاد وساته تباہ برباد بشه دا نوی نسل به ګوره تاسو اکثر بیا پرویزیان شي کده فیسبوک د مولیانو نه موثر واغسته حوض کوثر پورې خندا کوي دا د نبی علیہ السلام لوی شان دی ساقی کوثر آغا پیغمبر تا اللہ حکم کئی دا بطور تمہید میں دا پیغمبر شان مختصر ذکر کو چھ دون الوی مقام دی دون الوی شان دی دون الوی حیثیت دی دون الوی مرتبه دا آغا پیغمبر تا اللہ وی اے محبوبا تمانا سوال کا ومانا غواړه سوایا قل وایا ربی زدنی علما اے رب ما تا علم زیاد کی علم را لسیوا کی معلومه دا شو علم ډیر لوی دولت تخا دینه معلومه دا شو چې علم ډیر لوی دولت دی ربی زدنی علما ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د الله نه سوال کو نو دعا به غوښتا اللهم انی اسألک علما نافعا یا الله زتانا علم نافع غواړم نبی علیہ السلام یو پیره پکور کیو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترزوی دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ته ډیر معشوم دی بعضی معشومه خډی روخیاری د ارض نه یو سبق زده کوي بعضی خو لکه زناور اسی جون تیری او د زناور خوراک سکا کې کاری او بعضی واړی ارض کې پوهه حاصلې عقلمندی زیرکی او خیاری او دغه بچی نیکان صالحان شي بیا
ایویه سے بلکه زناور را لویږي نه څه مقصد که چرته ځي هلکه څه مقصد بس اسې که ته چکر ته ځي د چکر هم یو مقصد ځان ته جوړ کا که ته په پکنیک باندې ځي د هغې هم ځان له یو مقصد جوړ کا اسې د زناورو غونته جون تیرول دا خو څه مقصد نه دی یاره ابن عباس د ترور دا د مور خورې دا د هغې نوم د میمونه بنت حارث زمونږ او ستاسو مورجانه ده ام المؤمنین دا میمونه بنت حارث دا د عبدالله ابن عباس د مور خور ده ترورې ده دا په عباس صاحب باندې چې کومه زنانه واده ده دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خینې ده یعنی نبی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام تره عباس ابن عبد المطلب دا په رشته کې سانډوانم دي نو عبدالله ابن عباس معلومات کولو چې د پیغمبر علیہ السلام به زما ترور کرا په کومه شپه نمبري لکه د نبی علیہ السلام روټین دا و د شپې به نبی علیہ السلام په نمبر بیبیانو کرتلو نن شپه یو بیبي کرا سبا شپه بلی بیبي کرا امت ته تعلیم ورکوي که چا د یو نه سیوا بیبي 2 3 4 پورې وي که نه نو هرې بیبي ته به پوره ټیم ورکوي دا نه چې یوې بلکل ځوړنده ساتلې ده او ټوله توجه یوې ته ورکوي خو ظلم دی زموږ دین اسلام خو موږ ته د زنانو د حقوقو ډېر هغه لوی هدایتنامه جاري کړې ده نو دې ماشوم معلومات کول دله چې پته ولګېده چې نن به پیغمبر زما ترور کوي دې هلته کې تللی خلک ترویانو که راځي که نه نن مونږ کرم خوريونه ورونه ماشومان دا راځي دغه ماشوم څه دپاره تللی او دې هلته نه څه زده کوي زمونږ کره چې کوم ماشومان راشي زمونږ په کورونو کې څه زده کوي زمونږ دا چې خپلو تروریانو کره رړ شي نو دوی څه زده کوي مونږ ته پکې د هغوی نه زندګي مخې ته راشي ښه زمونږ په کومو کورونو کې چې داسې غټې موبایل او غټې سکرینونه او غټې ډرامې او دا پروګرامونه نی د اختر په موکو تروریانو کره لړ شي که نه چې راشي نو خان ډوخرې هلته زده کړي ښه ښه لوپران شوي عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ترور کره لاړو شپې ده دې د نبی علیہ السلام د ملاست معمول یادوي چې پیغمبر سملی په کومې طریقې سره بالغ په کومې طریقې سره پروت دی پیغمبر علیہ السلام دغه وخت کې کم کم اعمال وکړه بیا څه ټیم را پاسېده بیا څونه رکاته مونځ یې وکړه دا حدیث امام بخاری 14 ځایه خپل صحیح کې ذکر کړی دی 14 مقاماتو کې او د ابن عباس د پیغمبر کره د شپې تیرولو د دین امام بخاری 14 مسائل رئیستی دی 14 مسائل زه چې کوم مطلب پکې بیانوم یو مسله داسې کار وشو چې نبی علیہ السلام د شپې را پاسېده او دسماتي ته لاړو دیم ورپسې را پاسېدو او ورکوټې غونته دی ښه ای ماشومانو د ماشومانو هوښیارتیا زده کې دی را پاسېدو پیغمبر او دسماتي ته لاړو دی زر زر ولګېدو لوټې د اوبو ډکه کړه خدمت زمونږ دا نوی نسل دی خو خدمت نه پیژني یاره دی نه پلار پیژني او نه مور پیژني دی نه تره پیژني او نه ماما پیژني او نه د محلې مشر پیژني او نه د خاندان مشر پیژني ښه بدتمیز او بے ادب او بے کردار او لا بل قسم مخلوق را لویږي ځکه چې والدین ولا پوره تربیت ورکوي نه نو ابن عباس رضی اللہ عنہما دل اوبونا لوٹا را ڈکا کا کیے خودا دیکھو ورکر شپے و میلمہ دے و مرکوٹی معشوم دے نبی علیہ السلام سے راغی اس اوبو باندې او 10 چاردام کئی تیار لوٹا پرتا دا نبی علیہ السلام میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی من وضع هذا
دا لوټه چای ښودلې ده ځکه چې کله د کور بندیان یو لوښي ږدي نو یو ځای ږدي چې میلمه راغی نو میلمه ته خو هغه پوره ځایونه نه معلوم کنه پیغمبر وی چې دا لوټه نن چای کېښوده میمونه بنت حارث رضی الله ورته وی دا زما خوريي عبدالله هغه کېښوده اوس وګوره د شپې خیري سره وړوکی ماشوم خدمت کړی دی اوس پیغمبر ورته سوال کوي دعا ورته کوي اوس دغه وخت کې پیغمبر کومه دعا غواړي نو اندازه ولګوه چې دا څه د دې ماشوم دپاره غواړي دا به څونه لوی دولت وي دا ورته نه وایي چې الله دې دته یو ښایسته بیبي ورکي دا ورته نه وایي چې الله دې دته ډېر غټ بینک بیلنس ورکي الله دې دته غټه سورلۍ ورکي الله دې ولا جیداد ورکی او پراپرټي دې ورته ورکی او کاروبار دې ورته ورکی دا نه وي اوس پیغمبر دې صاحب وحی دې وحی ورته راځي هغه پیغمبر سوال کوي یا الله دې ورکوټي ته د قرآن علم ورکي ښه سوال کوي یا الله اللهم فقهه فی الدین یا الله دې ورکوټي ته د دین او د قرآن پوهه نصیب کې معلومه دا شوه چې دا علم ډېر لوی دولت دی پیغمبر تم الله وی چې زمانه غواړي نو سوال رانه کوه قل وایا ربي زدنی علما دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابن عباس ته سوال کوي نو د کمی خبرې سوال ورته کوي چې یا الله دله د قرآن پوه ورکې د قرآن د وحي او علم هغه دی چې دا د وحي علمي ګورې ښه بعض خلک راشي په سکول کالج باندې ولیکي اقرا بسم ربک الذی خلق او علم حاصل کې او علم بہت بڑی دولت ہے د دې علم چې قرآن او سنت کې د کم علم فضائل راغلی دي د سکول کالج علم د سکول کالج تعلیم ناروا نه دی هغه یو کسب دی لکه چې په کم باندې فضائل راغلی دي هغه دا وحی یادوي وحی زموږ ډېر خلک په دې باندې پوه ني او دغه هم سړی چې ګلکاري یادوي نو ګلکاري هم یو ښه ترتیب دی نور کسبونه هم یو ښه ترتیب دی نو دارنګې میډیکل او انجینیرنګ دا هم ټول کسبونه دي د دنیا تعلیم ته کې سبا پې نوکري کې نو منع خو نه ده خو لکه دا فضایل د قرآن او حدیث او د آیتونه به هغې سره نه لګې ګورې ښه دا ظلم دی بیا نو نبی علیہ السلام په دغه وخت کې سوال وکړو چې یا الله دې ورکوټي ته د قرآن او د وحي او د دین پوهه ورته نصیب کړي نو ما او تا ته څه سبق حاصل کړ ما او تا به تم دا سبق حاصل کو چې د دې آیت نه او د دې حدیث پاک نه دا معلومه شوه چې په دنیا کې د علم نه بل وی دولت نشتا حقیقت دا دی چې علم بہت بڑی دولت ہے نالج از پاور د قرآن او سنت علم دا یو لوی طاقت دی نو چې دا خبره مو ته زده کا نو ستا په خاندان کې ستان وسی کړوسی خوریونه ورونه زامن دا څه پکې تا د دنیا د پاره کړي نو مړی یو یو بچی پکې د علم د پاره کا بیا خو مزه وګوره کنه دې سره به ستا په کور کې برکت وي حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام ته یو ورور راغی وی اې دا الله رسول زما ورور دی هغه ستا مجلس ته راځي او تا نه علم او دین زده کوي او د دنیا ټک نه کوي پیغمبر علیہ السلام هغه ته غصه وکړه تا ته پته شته ستا چې دیاړي لګي ستا کور ته چې کوم خوراک کا راځي دا خو دا ستا ورور دی مجلس ته راځي او علم حاصلوي د دې د وجې نه ستا دیاړي لګي ښه نو چې کله زما او ستا د کور نه یو تن د علم په سفر کی زمونږ په کور کې به برکت وي د رزق فراواني به خوشحالي به نو چې مونږ او تاسو هر یو ملګری کوشش دا وکړو زمونږ ذمہ داری ده دا پیغام تاسو له در رسول اوس لکه ماشوم علم ته تیارول نو دې کې خو شیطان هم ډېر لوی محنت کوي او دا خو د هر چا د وس خبر هم نه ده دا خو چې مونږ اراده وکړو بیا د الله نه سوال وکړو بیا الله قبولیت ورکي نو الله به دغه بچی قبول کړي خو چې مونږ ورته اراده کوو د الله نه ورته وغواړو او که مونږ او تاسو د الله نه نه غواړو نو دا خو څه داسې
د بابا کلی خیرات نه چې الله پاک دا علم ارچا ته ورولي چې بس الله دا علم تم والا او تم والا او تم والا. نو مونږ او تاسو به اراده دا کو چې په خپل کورونو کې دا خبره دې د پاره کوم چې زمونږ د دینی مدارسو هغه افتتاح د نوی کال هغه د شوال په میاشت کې کیږي. داسې د اختر 10 12 15 ورځې چې وځي که نه دینی مدارسو کې که د هلکانو وي که د جینکو وي داخلې پکې شروع شي. نو ډېر خلک یې هغوی دا غواړي. ته خو دا وګوره که نه مړه تا ته به الله دونه عزت درکوي. ستا په بچو کې بچي دي نشته دی بچي دي لزولي د مټ نه بار شوي دي په نوسو کې وګوره په خوريونو کې وګوره لکه دغه هم پکې نشته. نو داسې کار وکړه د مدرسې یو مشر سره خبره وکړه چې په طالبانو کې کوم غریب طالب علم وي که نه د هغه جامې د هغه پیزار د هغه کتابونه دا به زما په ذمه وي. نو تام یو تن علم د پاره تیار کړ ځکه یو ماشوم یو ماشومې دا علم وکړو که نه او خرچه پې تا وکړه نو تیار خو تا کړ. بیا به ما او تا به نه یو هغه یو بچی یا بچې هغه بچه د درس کوي چرته به بیان کوي د چا رهنمایي به کوي او ما او تا به سره برابر په برابر شریک یو. زما په دې خبره چې کم کم مسلمانان پوه شوي یو یو بچی یا بچې خوريي خورزه رواره رویرا په خاندان کې یو ماشوم یو ماشومه که چرته دغه زمونږ په خاندان کې مونږ ته نه میلاوېده بیا د یو ماشوم د کال خرچه دا په خپله ذمه دارۍ باندې اخلو او دا د شوال میاشت اراده وکې کور کې مشوره وکې او هغه بچي چې هغه د ټاپ او ټاپر بچي ګورې ښه لوپر نه که لوپر یې هغه تیار شو هغه هم ښه ده. خو کله کله زمونږ په دې مدارسو بعضې خلک د مغربي سوچ نه متاثره خلک اعتراض کوي و یاره ستاسو په مدرسو کې امام غزالی او امام رازی نه پیدا کیږي پکې پیدا کیږي شته پکې ډېر خلک قابل ماشومان دي قابل ترین ماشومان. دلته څه کال دی دوره تفسیر ختم کی یو ماشوم د 40 ورځو د درس خلاصه په 8 منټه کې ورولې وه. عقل به دې ورته حیران شي. خو چې ته هغه بچی چې په هغه اتم کې 8 پیرې پیل شو که نه او ماله د مدرسې ته راولېږلو او ته ویې زه نه به غزالي جوړېږي د الله بنده خو په 8 کې 8 پیرې پیل شوې ته ویې دې خوا نه چلېږي راشه کا خوا وچلېده. نو تاسو نه زمونږ دا درخواست دا دی چې تاسو د دنیا او د آخرت عزت غواړئ. نو یو بچی خپلوانو کې یو تن یا چېرته په مدرسه کې یو ماشوم دا په خپله ذمه دارۍ باندې تاسو واخلئ. زما په خبره څوک پوه شو د چاړه کې الله دا خبره اچوي او کم مسلمانان انشاءالله. جزاکم الله خیرا کثیرا. الله رب العزت دې مونږ او تاسو له د عمل کولو توفیق را نصیب کی. الله دې ته تمامو مسلمانانو ټول شرعي حاجتونه د خپل غیبي خزانو نه پوره کی او څنګه چې مسلمانانو ته دا رمضان المبارک د رجوع الله توفیق نصیب ک الله دې مونږ ته پوره کال د خپل طاعت توفیق را نصیب کی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. سنت کو ایماندار.